سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد سر بکاف سر بلندی و بندی و بند عزیت دفع رواجی کول چې شپږ کسان ناشي یو به مې لاس په اوچت کو بل وایي بل په دعا په جمع به لاس اوچت کو دا نه راغلی په شریعت کې تعزیت عربی کې د صبر تلقین ته وایي چاته د صبر خبرې وکړې د سړي زوی مړي پلار یې مړي ښځه یې مړی ته ورسره د صبر خبرې وکړې چې وروره دا پکې راځي خیر دی ته صبر کوه نو دا تعزیت ادا شو باقي د افغانیان چې کوي چې یو قاري لګي ټول ورته ناست دي د دې شرع کې ثبوت نشته دا په بدعاتو کې داخليږي دارنګه زمونږ طرف ته شل کسان راشي یو بوی لاس په اوچت کو بل بوی لاس په اوچت کو او که یو عالم وعظ وکړي او په آخر کې دا ووایي چې یاره خدای د دې وعظ ثواب او د دې مجلس ثواب هغه مړي ته ورسوي نو خیر دی خو دا ضروري نه ده تعزیت اصلي د صبر خبرو ته وایي په شریعت کې عزا عربی کې صبر ته وایي تعزیت معنا د صبر پیغام ورکول چې وروره صبر وکړه دغه اصلي تعزیت ادا شو هغې دپاره د جمع یو کس دعاګانې یا یو قاري مقرر کول یا شل کسان ناشار یو د کور خاوند پې دومره تنګي چې سپېموله راغلي بس دا خلک ته رواج دی اوس د امامانو بل کار هم شروع کړي دوی د اختر دعاګانې هم کوي اوس مړ شپږ میاشتې مخکې مړ دی نو زمونږ دا رواجونه اکثر ښځې جوړوي نو د خانانو ښځې هغه د اختر کې تلې د خپلو خپلوانو کره چې چا کره به مړې شوي نو دعاګانې به یې کولې نو بیا ورپسې خانان هم شروع کړه نو بیا غریبانان هم شروع کړه نو بیا امامان هم کوي هلکه درې ورځې نه پس چاته به مړی نه رایادی او که ته پې ډېر خفې نو جومات کې لمونځ وکړه دعا ورته وکړه یې قبر له په پټه لاړ شه ته د کور خاوند ته وایې کاکا ستا چې هغه شپږ میاشتې مخکې زوی چا وجلی و لاس به اوچت کړو چې خدای وبخي نو هغه ته ولې غم رایادی زناوره د درې ورځو نه پس چاته مړی رایادول نشته که ته په کلي کې اوسېږي او درې ورځو کې نه یې تلې بیا به نه ځې البته که مسافر یې راغلی او خبر شو نو خیر دی خو چې کوم کلي کې سړي اوسېږي درې ورځو نه پس به نه ورځې بیا تې ماتم جوړېږي دا مرګ خو حقه لار ده نو اختر د مړو دپاره نه دی دا بعضې خلک په قبرونو باندې ګلونه واچي وي دی ړومبې اختر دی څوک اختر په ورځ تلل ضروري ګڼي نو نه مخبرۍ ته تلل ضروري دي هر وخت چې ستا توفیق او نه د مړو دعاګانې په اخترونو کې شته د اختر دعاګانې دا په شریعت کې نشته دا د ښځو رواجونه دي چې مونږ یې کوو زما یو دوست زه غورلم پلار یې څلور پنځه میاشتې مخکې مړ د اختر ورځ وه اوس کټونه راوباسي ما یې څه چل دی وی دا خو پلار مې مړ دی خلک به دعا له راځي مونږ کېده کټونه کور کې ته یو سوزه تې خپې ته وباسه بیا تا ته دوباره مړی رایادوي که دا ستا خیرخوا وي نو پلار ته دې ستا قبر له دې لاړ شي ځان له دې ورته دعا وکړي نو دا مه چاله ځې مه د چا نه دا مطالبه کوئ او نه دا ښه کار دی مړی چاته رایادول نشته د درې ورځو نه پس دعا هر وخت رسي خو ځان له وکړه قبر له لاړ شه دعا ورته وکړه ځان ته په زور دین مه ګرانوئ او هغه رواجونه مه کوئ چې د خدای او د رسول نه نه راغلی په غم په باندې مه اخته کوئ ځان یو سړي وایي ما یو سړي کویدن کړې ده او 2 کاله شوي دي خو د دې سړي ګیره ده جینۍ چې ته خبر شو وایي زه به هلې کوم چې دې ګیره وخورئ که ده کې غیرت یې دی ورته وایي ته سر وخورئ نو زه به ګیره وخورئ او داسې ښځه چې په تا ګیره خورئ دا پرېږده دا خو بد عمله ده بد اخلاقه ده ښځه خو هغه پکار وي چې د سړي سره په نیکۍ کې او د خدای په احکامو پوره کولو کې امداد وکړي دا خو دې ګناه ته راکاږي ساله به ورته بل څه وایي درته به وایي ما سنې ماله بوزه
ما د پیښور دغه لبوزه قصه خانه نه سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد